अस्सलामुअलैकुम नन जी زمونږ کوم ټاپک دی هغه د مونږ سره ریسپایریشن څنګه چې تاسو ته پته را چې مونږ دا یو چپټر شروع کړو بایو انرجیټکس او په دې کې چې مونږ سره باندې کوم پروسس راتله تاسو ته ما ویلو چې مونږ سره په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم نه دوه قسمه پروسس کیږي چې مونږ سره فوټوسنتھسس دی او بل چې کوم نه مونږ سره ریسپایریشن دی نو په فوټوسنتھسس باندې کوم نه مونږ ځان پوه کو هغه چې کوم نه مونږ ډیټیل سره وې چې د فوټوسنتھسس دا ریاکشن چې کوم نه مونږ سره څنګه کیږي مونږ چې کوم دا کاربن ډای اکساید او دا واټر مالیکول دا پکې استعمالېږي مونږ سره انرژي جوړیږي او دا ټان اکسیجن راغله جوړیږي ګلوکوز راغله جوړیږي دا چې کوم نه مونږ څنګه جوړیږي نو په هغه معنی چې کوم نه مونږ ځان پوه کو اوس ورپسې چې کوم سټپ دی هغه د مونږ سره ریسپایریشن دا دویم نمبر مونږ د پروسس دی چې دا مونږ سره په لیوینګ ارګانیزمز کې کیږي ګوره په لیوینګ ارګانیزمز کې مونږ چې کوم نه صرف دا دوه قسمه پروسس کیږي یو فوټوسنتھسس دی او بل چې کوم نه ریسپایریشن دی او فوټوسنتھسس چې کوم نه تاسو ته ما ویلو چې دا مونږ سره په بوټو کې کیږي او په الجی وغیرہ کې چې کوم نه کیږي صرف خاص یو څو ارګانیزمز کې چې کوم نه کیږي او ریسپایریشن چې کوم نه دا په هر یو ارګانیزمز کې کیږي ځکه چې فوټوسنتھسس کې هغه ارګانیزم څه چل کوي هغه خپل خوراک په خپل باندې تیاروي نو هر یو ارګانیزم چې کوم نه خپل خوراک په خپل باندې تیاروي لکه بوټي شو یا الجی شو دای چې کوم نه فوټوسنتھسس کوي نو د خپل خوراک چې کوم نه په خپل باندې تیاروي اوس لکه مونږ شو یا دا ځان چې کوم نه جناور شو یا دا نور ارګانیزم شو نو دای چې کوم نه فوټوسنتھسس نه کوي خو ریسپایریشن چې کوم نه کوي ریسپایریشن مونږ سره هر یو ارګانیزمز کوي ځکه چې په ریسپایریشن کې څه چل کېږي مونږ چې کوم نه اي ټي پی انرژي چې کوم نه مونږ جوړېږي او انرژي چې کوم نه د هر یو ارګانیزم لپاره پکار ده چې کوم یو همدغه لیوینګ ارګانیزمز دی ان هغې لپاره چې کوم نه انرژي پکار ده چې انرژي پکار ده نو تاسو ته به دا ریسپایریشن چې کوم نه بیا په هر یو ارګانیزمز کې کېږي ځکه چې د ریسپایریشن نو پروسس د وجې نه مونږ ته انرژي چې کوم نه پیدا کېږي چې هغه ارګانیزم چې کوم نه بیا هغه توانایي هغه انرژي چې کوم نه استعمالوي او مختلف قسمه کارونه چې کوم نه کوي نو فوټوسنتھسس خو شو اوس ریسپایریشن باندې ځان پوهیو چې دا ریسپایریشن مونږ څنګه پروسس دی په لیوینګ ارګانیزمز کې نو راځئ چې سٹارټ وایو ها ریسپایریشن اول وګورئ ته دې ټیک دا وګوره ریسپایر مطلب څه دی ریسپایر مطلب دا دی کنه چې اکسیجن دننه کول او کاربن ډای اکساید چې کوم نه بهر وباسل ریسپایر مطلب دا نه اوس پته پوه شوې چې ریسپایریشن مطلب مونږ رسره چې په دې کې مونږ اکسیجن دننه کېږي لیوینګ ارګانیزم راکاږي او په هغه بدله کې دغه په نتیجه کې چې کوم نه مونږ کاربن ډای اکساید بیا څه کوي هغه چې کوم نه بیا خارجي هدا خیر د دې ټکی مطلب اوس واپس نیکسټ کوم نه وایو او د ریسپایریشن د کوم نه مونږ سیلولر ریسپایریشن هم وایو ولې ورته سیلولر ریسپایریشن وایو ځکه چې دا پروسس چې کوم نه مونږ څه په لیوینګ سیل کې دننه کېږي چې په لیوینګ سیل کې دننه کېږي نو په دې وجه باندې دې ته کوم نه مونږ سیلولر ریسپایریشن چې کوم نه هم وایو اوس راځي چې نور مخکې ځان پر ریسپایریشن باندې پوه کو چې دا مونږ څنګه پروسس دی دا مونږ څنګه کېږي دې مونږ څو قسمونه دي او په کم سټپ باندې کېږي صحیح ده نو ریسپایریشن the process دا مونږ داسې عمل دی in which organic food چې په دې کې organic food نه دی هغه څه چلو شي is broken down هغه چې کوم نه ماتېږي لکه organic food مونږ رقم یو دی ګلوکوز شو ګلوکوز چې کوم نه دا مونږ څه یو organic food دی نو په ریسپایریشن کې څه چل کېږي په ریسپایریشن کې چې کوم نه دا ګلوکوز مطلب دا organic food چې کوم نه دا مونږ څه ماتېږي in the presence or absence یا خو چې کوم نه په موجودګۍ کې یا په غیر موجودګۍ کې ایبسنٹ مطلب غیر حاضر یا غیر موجودګۍ کې آف اکسیجن مونږ چې کوم نه د ارګانیک فوډ چې کوم نه ماتېږي خو یا به چې کوم نه مونږ اکسیجن چې کوم نه پریزنټ یا به چې کوم نه مونږ اکسیجن چې هغه به چې کوم نه مونږ ایبسنٹ مطلب دا دی چې ریسپایریشن کې څه چل کېږي په دې کې مونږ چې کوم نه ارګانیک فوډ ماتېږي او ارګانیک فوډ چې کله ماتېږي نو په دې کې خو به یا به چې کوم نه اکسیجن مونږ ته پریزنټ موجود دی یا به چې کوم نه اکسیجن مونږ ته ایبسنٹ دی هغه به چې کوم نه مونږ ته غیر حاضر نه وي موجود مطلب دا چې د اکسیجن په موجودګۍ کې مونږ سره ریسپایریشن کېږي او د اکسیجن غیر موجودګۍ کې چې کوم نه هم مونږ سره ریسپایریشن کېږي او کوم چې مونږ سره ارګانیک فوډ دی مثلا لکه ګلوکوز دا چې کوم نه مونږ سره ماتېږي چې دا مات چې دینه مونږ څه جوړېږي to produce energy دینه چې کوم نه انرژي جوړېږي د څه په شکل کې in the form of ATP په شکل کې ATP څه څه دی وګوره تاسو ما په فوټوسنتھسس کې چې کوم نه هم وګوره د A مطلب د مونږ سره اډینین T مطلب د مونږ ټرای او د P مطلب د مونږ سره فاسفیټ اډینین ټرای فاسفیټ دا چې کوم نه مونږ ته ATP چې کوم نه پورا فارم دی صحیح په دې کې چې کوم نه مونږ سره اډینین ټرای فاسفیټ او دا څه سيزونه دي نو بده باندې مونږ دینه مخکې چې کوم نه ځان پوه کړی دی چې دا مونږ سره څه سيزونه دي نو چې کله مونږ سره ګلوکوز چې کوم نه مات شي یا اکسیجن موجود یا اکسیجن نه موجود خو چې کوم ګلوکوز مات شي نو هغه مونږ سره انرژي ته توانایي ته چې کوم نه واوړو خو د څه په شکل کې د ATP په شکل کې ATP چې کوم نه مونږ را د انرژي چې کوم نه یو فارم نه نو دا ګلوکوز مات شي ATP ته چې کوم نه واوړو مطلب انرژي ته جوړ شي ور سره ان کاربن ډای اکساید چې کوم نه پیدا شي ان واټر
او واټر چې کوم دی نو موږ څه شي هغه پیدا شي ګوره آر ریلیزډ هغه چې کوم دی نو موږ ریلیز شي ایز بای پروډکټ د پروډکټ په شکل کې او دې ته چې کوم دی نو موږ کیټابالیزم هم وایو څنګه پروډکټ په شکل کې نو وګوره کنه دا تاسو چې کوم دی نو ریاکټنټ شو ګلوکوز چې کوم دی دا تاسو ماس شو مطلب دا موږ چې کوم دی نو ریاکټنټ د څه په موجودګۍ کې یا غیر موجودګۍ کې د اکسیجن یا به اکسیجن دا څه موجود یا به نه موجود نه تاسو ریاکټنټ شو نو په پروډکټ کې تاسو څه جوړ شو اے ټي پی انرژي دا څه جوړه شو کاربن ډای اکساید دا جوړ شو بل دا چې کوم دی نو واټر مالیکول مطلب او بدل خاطر چې کوم دی نو جوړې شوې د پروډکټ په شکل کې دا چې کوم دی موږ دا پروډکټ را لګنه ها او دې ته چې کوم دی موږ کیټابالیزم هم وایو د ریسپایریشن دا اول ورته کیټابالیزم وایو د کیټابالیزم موږ څه ته وایو کیټابالیزم موږ داسې پروسس ته وایو کنه کیټابالیزم ریاکشن ورته هم ویل شي چې په دې کې موږ دا پولیمر چې کوم دی نو هغه مانومر ته څه کېږي ماتېږي مطلب دا موږ چې کوم لارج کمپاوند دی هغه چې کوم دی نو موږ ته ماتېږي سمالر کمپاوند چې کوم دی نو راځي نو وګوره دا په ریسپایریشن کې څه چل کېږي خو په ریسپایریشن کې دا چې کوم غټ کمپاوند دی ګلوکوز هغه چې کوم دی ماتېږي او دا سمالر کمپاوند جوړېږي لکه اے ټي پی شو کاربن ډای اکساید شو واټر مالیکول دا چې کوم دی دا څه ریلیز کېږي نو دا کار چې کوم دی موږ څه په کیټابالیزم کې چې کوم دی نو هم کېږي نو په دې وجه باندې دې ته دې ریاکشن ته چې کوم دی موږ څه وایو دې ته چې کوم دی موږ کیټابالیزم وایو او چې کوم فوټوسینتھیسس موږ څه هغې ته چې کوم دی نو موږ انابالیزم وایو ولې موږ ته انابالیزم وایو ځکه چې په هغې کې موږ سمالر کمپاوند چې کوم دی نو رایوځای کېدل او موږ یو لارج کمپاوند جوړو وګوره په هغې کې سمالر کمپاوند موږ څه شو کاربن ډای اکساید را سره او واټر مالیکول هغه به یو ځای کېدل موږ به چې کوم دی ګلوکوز جوړو انرژي به را جوړو اکسیجن به را جوړو نو سمالر کمپاوند به یو ځای کېدل طالب لارجر کمپاوند جوړو نو په دې وجه باندې هغې ته موږ انابالیزم وایو او دې ته چې کوم دی نو موږ کیټابالیزم وایو ریسپایریشن ته ځکه چې په ریسپایریشن کې هم چې کوم دی نو موږ ته لارجر کمپاوند سمالر کمپاوند چې کوم دی نو ماتېږي او په کیټابالیزم کې هم موږ دغه چل کېږي لارجر کمپاوند څه چل کېږي هغه چې کوم دی نو موږ سمالر کمپاوند هم ماتېږي د هغې بریک ډاون کېږي او د کیټابالیزم او انابالیزم دې دواړو ته په شریکه باندې چې کوم دی نو موږ میټابالیزم وایو ځکه ته میټابالیزم وایو چې میټابالیزم کې موږ څه چل کېږي موږ چې کوم دی نو سمالر کمپاوند څه کېږي هغه چې کوم دی لارجر کمپاوند نه کنورټ کېږي یا لارجر کمپاوند چې کوم دی نو سمالر کمپاوند نه کنورټ کېږي نو په هغې کې دا دوه طریقې دي یو انابالیزم دی یو کیټابالیزم دی په هغې باندې چې کوم دی ته ما پوه کړې نو په دې وجه باندې ریسپایریشن دا چې کوم دی نو موږ څه وایو دې ته چې کوم دی نو موږ کیټابالیزم وایو اوس ورپسې نیکسټ دا ریاکشن چې کوم دی وایو چې ریسپایریشن ریاکشن چې کوم دی هغه موږ څنګه دی څنګه چې موږ د فوټوسینتھیسس ریاکشن چې کوم دی نو وي دا ریسپایریشن ریاکشن موږ داسې دی که نه چې په دې کې څه چلو شي په دې کې موږ دا ګلوکوز مالیکول C6H12 دا راشي او چې کوم شپږ اکسیجن دي نو دی څه چلو شي دی دواړه چې کوم دی نو خپله کې ریاکټ شي دا چې کوم دی نو موږ څه ریاکټنټس دي ښه چې کله دی دواړه خپله کې ریاکشن او ریسپایریشن وشي نو د دې په بدله کې موږ څه میلاو شي شپږ چې کوم دی نو موږ د کاربن ډای اکساید میلاو شي شپږ پکې موږ د واټر مالیکول میلاو شي او 36 پکې چې کوم دی نو موږ د اے ټي پي میلاو شي او ګوره دا ګلوکوز چې کوم دی چېرته نه راغلی خو موږ په فوټوسینتھیسس کې ویلو که نه چې دا موږ را څوک جوړوي دا چې کوم دی موږ د فوټوسینتھیسس نه چې کوم دی نو راځي دغه شان اکسیجن موږ د چېرته نه پیدا کېده خو هغه موږ د فوټوسینتھیسس په رزلټ کې چې کوم دی نو میلاوېده که نه نو مطلب دا دی که نه چې دا فوټوسینتھیسس او دا ریسپایریشن دا د یو بل الټري چې کوم څیز په فوټوسینتھیسس کې پیدا کېږي هغه په ریسپایریشن کې استعمالیږي او چې کوم څیز په ریسپایریشن کې پیدا کېږي هغه په فوټوسینتھیسس کې چې کوم دی نو استعمالیږي لکه څنګه نو ګوره تا ته ما ووایي چې دا دوه څیزونه موږ په فوټوسینتھیسس کې پیدا کېدل مطلب هلته چې کوم دی دا موږ څه پروډکټ شو او دلته چې کوم دی دا موږ څه ریاکټنټس دي دا چې کوم دی موږ په ریسپایریشن کې چې کوم دی نو استعمالیږي د دې په رزلټ کې موږ چې کوم دی څه راځي وګوره موږ چې کوم دی نو 6 کاربن ډای اکساید راځي 6 واټر مالیکول راځي او 36 چې کوم دی نو اے ټي پي راځي نو همدغه کاربن ډای اکساید او همدغه واټر مالیکول دا بیا په کوم ځای کې استعمالیږي خو دا بیا د فوټوسینتھیسس په ریاکټنټس کې چې کوم دی نو استعمالیږي که نه او بیا د هغې نه چې کوم دی نو موږ دا پروډکټ جوړېږي نو مطلب دا چې دا فوټوسینتھیسس او ریسپایریشن چې کوم دی نو یو بل الټه دي ښه نو ریسپایریشن کې چې کوم دی نو موږ دا دواړه څیزونه چې کوم دی نو ریاکټ شي ګلوکوز او اکسیجن دا چې کوم دی نو موږ ساه واخلو که نه نو موږ اکسیجن چې کوم دی دننه کړو دا شان خوراک په شکل کې چې کوم دی نو موږ ګلوکوز وخورو نو چې کله ریسپایریشن وشي دا پروسس چې کوم دی نو وشي او دا څنګه کېږي نو هغه به ورپسې بیا نیکسټ چې کوم دی نو سټپ بای سټپ وایو ښه چې کله ریسپایریشن وشي نو هغې په بدله کې موږ دا شپږ کاربن ډای اکساید چې کوم دی پیدا شي چې هغه بیا موږ ساه پرېږدو نو هغه چې کوم دی بیا موږ خارجوو دغه شان 6 پکې چې کوم دی نو موږ څه واټر مالیکول چې کوم دی پیدا شي او دغه شان 36 اے ټي پي مطلب اے ټي پي موږ څه څیز دی خو اندفام انرژي ده که نه انرژي موږ څه یو فام دی نو 36 پکې موږ څه اے ټي پي پیدا شي چې هغه بیا مختلف قسمه کارونو دپاره چې کوم دی نو موږ استعمالوو مطلب هر یو ارګانیزم چې کوم دی استعمالوي او مختلف قسمه کارونه چې کوم دی کوي او تاسو ته ما ووایي ریسپایریشن په هر یو ارګانیزمس کې کېږي ولې په هر یو لیوینګ ارګانیزمس کې کېږي ځکه چې هر یو لیوینګ ارګانیزم دپاره د خوراک ضرورت دی
انرژي وته ضرورت نو انرژي مونږ ته په کم پروسس کې جوړیږي هم په دغه ریسپایریشن کې جوړیږي کنه په دې وجه باندې ریسپایریشن کوم نه نامو د بهر یو لیوینګ ارګانیزمز کې کېږي او بل د اي ټي پی ته کوم نه مونږ انرژي کرنسي چې کوم نه هم وایو ځکه چې دا مونږ څه کوم نه سې دا مونږ د انرژي چې کوم نه فارم نه په دې وجه باندې مونږ انرژي کرنسي وایو ښه دا مونږ د ریاکشن شو دا کېږي څنګه نو دا به په بیا سټپ بای سټپ وایو نو اوس راځي ټایپس طرف ته چې ریسپایریشن چې کوم نه مونږ سره 100 قسمو کېږي نو ریسپایریشن چې کوم نه مونږ څه 2 قسمه ده صحیح ده 2 قسمه کم نه یو چې کوم نه مونږ څه ان ایروبیک ریسپایریشن نه او بل چې کوم نه مونږ څه ایروبیک ریسپایریشن نه اوس ان ایروبیک ریسپایریشن مونږ څه کم یو ریسپایریشن نه او ایروبیک ریسپایریشن مونږ څه کم یو ریسپایریشن نه راځي چې په دې باندې ځان پوي کو نو ان ایروبیک ریسپایریشن مونږ هغه ریسپایریشن د وایو چې په دې کې څه چل کېږي ډیټ آکر ان دی ابسنس اف اکسیجن دا مونږ سره ریسپایریشن دی او دا مونږ سره ریسپایریشن دی خود دا برنه دا مونږ چې کوم ان ایروبیک ریسپایریشن دی چې کله مونږ څه کېږي نو په دې کې چې کوم نه نو ابسنت مطلب غیر حاضر سو کو اکسیجن وګوره مونږ آلته وې کنه چې ریسپایریشن مونږ څه کېږي نو په دې کې بیا چې کوم نه اکسیجن مونږ دا پرزنټ دی یا به چې کوم نه مونږ څه ابسنت دی نو چې کله مونږ څه اکسیجن چې کوم نه ابسنت دی هغه ته مونږ کم یو ریسپایریشن وایو هغه ته چې کوم نه مونږ ان ایروبیک ریسپایریشن وایو او دې ته چې کوم نه مونږ بل نو پرمنټیشن هم اخلو ځکه چې په پرمنټیشن کې څه چل کېږي په دې کې مونږ خره چې کوم نه پروسس کېږي خو له اکسیجن غیر موجودګۍ کې نو په دې وجه باندې د ان ایروبیک ریسپایریشن چې کوم نه مونږ بل نوم سالو پرمنټیشن ورته چې کوم نه هم وایو نو ان ایروبیک ریسپایریشن نو به جانې چې دا مونږ سره ریسپایریشن نه خو هغه ریسپایریشن نه چې په دې کې اکسیجن چې کوم نه هغه مونږ سره ابسنت غیر حاضر اکسیجن پکې نه او مونږ سره ریسپایریشن کېږي ها ایروبیک ریسپایریشن دا ته دی یو الټر ایروبیک ریسپایریشن کې موږ څه چالي ډیټ آکر ان دی پریزنس اف اکسیجن وګوره د چې کوم نه اکسیجن په موجودګۍ کې چې کوم نه کېږي تاسو ته ما وایي چې یا خو اکسیجن موږ سره موجود دی یا به چې کوم نه غیر موجود دی او موږ حساب ریسپایریشن کېږي چې کله تاسو اکسیجن چې کوم نه موجود دی او ریسپایریشن کېږي هغه ته چې کوم نه موږ ایروبیک ریسپایریشن وایو او دې ته چې کوم نه موږ یو بل نوم الو اکسیډیټیو ریسپایریشن اکسیډیټیو ریسپایریشن ته اولي وایو نو ځکه چې دا موږ داسې پروسس دی چې دا موږ د اکسیجن په موجودګۍ کې چې کوم نه کېږي نو وګوره ایروبیک ریسپایریشن هم موږ سره داسې ریسپایریشن دی دا موږ د اکسیجن په موجودګۍ کې چې کوم نه کېږي نو په دې وجه باندې موږ ایروبیک ریسپایریشن وایو او اکسیډیټیو ریسپایریشن نوم ورته چې کوم نه هم اخلو ځکه چې په دې کې اکسیجن چې کوم نه موږ سره موجود دی او ریسپایریشن چې کوم نه کېږي نو چې کله تاسو ریسپایریشن کېږي او اکسیجن به کې ابسنت دی هغه ته به چې کوم نه ان ایروبیک ریسپایریشن وي او چې کله تاسو ریسپایریشن کېږي او اکسیجن به کې غیر موجود دی اکسیجن به کې کوم نه ابسنت غیر حاضر هغه ته به چې کوم نه ان ایروبیک ریسپایریشن وي او چې کله تاسو ریسپایریشن کېږي او اکسیجن به کې کوم نه پرزنت دی موجود دی او تاسو ریسپایریشن کېږي هغه ته به کوم نه ایروبیک ریسپایریشن وي نو په دې باندې پوه شئ چې ریسپایریشن چې کوم نه موږ 100 قسمه کېږي 2 قسمه چې کوم نه موږ خاصه کېږي کم دي ایروبیک اینڈ ان ایروبیک او تاسو په ما پوهیږئ چې ایروبیک چې کوم نه موږ کم یو ریسپایریشن دا وایو او ان ایروبیک ریسپایریشن چې کوم نه موږ کم یو ریسپایریشن دا وایو ها اوس وایو ته دې سټپ چې دا موږ څنګه سټپ بای سټپ کېږي څنګه چې موږ فوټوسنتھسس ویلو چې هغه موږ په 2 سټپو کې کېده په لایټ ریاکشن کې او په ډارک ریاکشن کې دا شان دا چې کوم نه موږ په 100 سټپو کې کېږي هغه خو موږ په 2 سټپو کې کېده خو دا ریسپایریشن چې کوم نه دے آکر ان 3 سټپس دا چې کوم نه موږ په 3 سټپو کې کېږي په 3 سټپو کې چې کوم نه موږ سره ریسپایریشن څه کېږي چې کوم نه سر ته راځي ای کوم باندې سټپ چې کوم نه موږ سره ګلایکولیسس دی دویم نمبر پکې چې کوم نه کرب سایکل دی او دریم نمبر پکې موږ سره الکترون ترانسپورت چین دی دا چې کوم نه موږ 3 سټپس دي نو ان شاء الله دا به چې کوم نه سټپ بای سټپ وایو چې دا ریسپایریشن موږ سره چې کوم نه څنګه سټپ بای سټپ کېږي ښه نو باندې پکې موږ سره کوم یو سټپ دی ګلایکولیسس دی نو راځي چې اول ځان پر ګلایکولیسس باندې پوه کو چې دا موږ د ریسپایریشن چې کوم نه څنګه سټپ دی نو ګلایکولیسس اول وګوره ته د نوم ته وګوره په نوم باندې چې کوم نه ځان پوهیږي نو مخکې به چې کوم نه ته نور په خپل پوهیږي نو ګوره د ګلای مطلب موږ اساس دی ګلوکوز او د لایسس مطلب سپلیټینګ مطلب ماتېدل نو پوه شئ د ګلایکولیسس چې کوم نه څه مطلب دی چې په دې کې به موږ سره ګلوکوز چې کوم نه هغه به سپلیټینګ کېږي د ګلوکوز به چې کوم نه بریک ډاون کېږي ګلوکوز به چې کوم نه ماتېږي نو هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ ګلایکولیسس وایو نو دا لومړنی چې موږ د ریسپایریشن کوم سټپ دی نو په دې کې څه چل کېږي په دې کې چې کوم نه ګلوکوز ماتېږي نو وګورئ ان دس په دې کې یو ګلوکوز مالیکول از بروکن ډاون هغه چې کوم نه ماتېږي through a series of a reaction the reaction په سیریز کې into 2 مالیکول ته هغه چې کوم نه کم شکل کې آب پایرویک اسید ته چې کوم نه موږ سره ماتېږي وګوره موږ چې کوم نه یو ګلوکوز مالیکول چې کوم نه څه چل کېږي هغه مات کېږي د څه په ذریعې سره through a series of reaction مطلب دا دی که نه
چې ریاکشن چې مونږ ته کوم سیریز دی مسلسل لکه چې کوم دی نو روان دی مطلب سټپ بای سټپ چې کوم دی نو هغه مونږ ته کېږي نو مونږ د ګلوکوز مالیکول بریک ډاون چې کوم دی نو سټپ بای سټپ چې کوم دی نو کېږي او بیا چې کوم دی نو څه ته اوړي دو مالیکولو ته اوړي کوم مالیکول دی مونږ هغه چې کوم دی نو مونږ هغه پایرویک اسید دی که ګوره ته دې طرف ته چې کوم دی د ریاکشن ته وګوره مخکې به چې کوم دی ته بیا نو خپله پوهېږي صحیح ده دا چې کله مونږ بیا ریسپایریشن ټول برابر کړو که نه دا ته بیا پته ولګي نو ګوره په دې کې څه چل کېږي مونږ ته ګلوکوز مالیکول چې کوم دی هغه ماتې کړو ګوره مونږ ته ګلوکوز مالیکول دی دې سره چې کوم دی نو دوه مونږ ته NAD او دوه چې کوم دی نو مونږ ته ADP او سره چې کوم دی دوه مونږ ته N ارګینک فاسفیټ دي چې کله دا مونږ ته مات شي دا څه ته واوړي نو وګوره تاسو ته ما وویل چې ټو مالیکول اف پایرویک اسید دوه چې کوم دی نو مونږ ته پایرویک اسید جوړ شي دا شان دوه چې کوم دی نو مونږ ته NADH جوړ شي دوه چې کوم دی نو مونږ ته ATP جوړ شي دوه پکې هایدروجن جوړ شي ATP مطلب ایډینین ټرای فاسفیټ دوه چې کوم دی هایدروجن یا دوه چې کوم دی نو واټر مالیکول دی نو دا چې کوم دی مونږ ریاکشن دی چا د ګلایکالیسس نو بس ساده مطلب دا د ګلایکالیسس چې په دې کې دا څه چل کېږي په دې کې داخل چې کوم دی نو ګلوکوز مالیکول ماتېږي دو پایرویک اسید ته صحیح ده ها دې پورې کلیر شوه اوس دا ګلایکالیسس چې کوم دی نو مونږ څه کېږي کوم ځای کې نو glycolysis آکر ان دی سایټوسول دی چې کوم دی موږ په سایټوسول کې کېږي سایټوسول چې کوم دی موږ څه دی دی soluble part of cytoplasm د سایټوپلازم موږ چې کوم دی یو داسې حصه ده چې پای کې موږ سیزونه حل کېږي یو soluble part دی چې هغې ته موږ سایټوسول وایو نو دا glycolysis چې کوم دی دا موږ څه هلته کې کېږي لکه ګوره اوس سایټوپلازم معنی که نه پوهې که نه نو سایټوپلازم چې کوم دی دا موږ روماني چپټر کې زموږ بل ټاپک دی هغې باندې چې کوم دی موږ ډیټیل سره خبرې کړې دي که مونږ دي کتلی نو سایټوپلازم بای عبدالله ظفر ورکړ ته به راشي نو ځان به پرې پوه کړي دلته ته زه ساده غونډې جوړوم سایټوپلازم چې کوم دی نو موږ د نیوکلیس او د میمبرین ترمنځ چې کوم دی دا موږ سایټوپلازم دی صحیح ده نو په دې سایټوپلازم کې چې کوم دی نو موږ یو داسې حصه ده چې هغه موږ سالوبل پارټ دی چې هلته موږ څیزونه حل کېږي لکه څنګه چې موږ څه واټر دی موږ پکې چې کوم دی نو سالټ مالګه پکې چې کوم دی واچو هغه چې کوم دی په دې واټر مالیکول کې حل شي نو دا شان په دې سایټوپلازم کې چې کوم دی نو موږ داسې حصه ملاویږي چې هغه موږ د سایټوپلازم چې کوم دی نو سالوبل پارټ دی مطلب دا چې هلته څیزونه چې کوم دی حل کېږي څنګه چې څیزونه موږ څه په څه کې حل کېږي په اوبو کې حل کېږي نو دا شان هلته چې کوم دی موږ څیزونه حل کېږي نو هغې پارټ ته موږ څه وایو هغې ته موږ سایټوسول وایو او دا دغه ګلایکالیسس موږ ته کوم ځای کې کېږي دا چې کوم دی نو موږ ته په سایټوسول کې کېږي نو مطلب دا دی چې ګلایکالیسس دا چې کوم دی نو په پوره دغه کې نه کېږي په پوره سایټوپلازم کې دا څه نه کېږي بلکې سایټوپلازم چې کوم موږ سالوبل پارټ دی څه ته چې موږ سایټوسول وایو نو صرف په هغه ځای کې چې کوم دی نو موږ څه ګلایکالیسس کېږي صحیح ده او که نور ځان په یو کل غواړئ دا ته ما وویل چې سایټوپلازم چې کوم دی نو بیا وګوره ځکه چې تا ته اول د سایټوپلازم پته وي تاسو ته ما ویلو چې لومړنی چپټر مونږ وکړو دویم مو وکړو دریم مو وکړو دا به ځان سره یاد ساتئ چې دا تاسو ته یاد وي نو هله به تاسو نیکسټ پوهېږئ چې دا درته نه یاد که نه نو بیا به تاسو چې کوم دی کنفیوز وئ کله به یو سوال ذهن ته راځي کله به بل سوال ذهن ته راځي خو دا به چې کوم دی تاسو کلیر کوئ چې تاسو ته ګوره لکه اوس د سایټوپلازم خبره راغله نو تا له پکار دا چې ته لړ شې او ته سایټوپلازم چې کوم دی نو خامخا وګورې هله به چې کوم دی ستا له کنفیوژن کلیر کېږي نو مطلب دا دی که نه چې تاسو ته مخکې داسې خبره راځي لکه مثلا دلته چې اوس څنګه د سایټوپلازم خبره راغله دا تاسو بیا خامخا ګورئ ځکه اوس خو زه دلته دا نشم کولی چې تا ته اوس د سایټوپلازم جوړ کړم چې دا موږ سایټوپلازم دی او په دې کې موږ سره دا یو د دې موږ سره دا کار دی نو بیا به چې کوم دی نو هسې ویډیو څه کېږي او به چې کوم دی نو اوږدېږي چې داسې دغه تاسو ته داسې ټاپک چېرته راځي چې هغه موږ یو پرې کلیر کړی نو کوشش کوئ چې هغه لغونډې بیا تاسو په دوباره باندې ګورئ ښه نو دا چې کوم دی نو موږ د سایټوپلازم یو داسې حصه ده چې هغه موږ سالوبل پارټ دی هلته چې کوم دی موږ څیزونه حل کېږي هغې ته موږ سایټوسول وایو دا دی دا ګلایکالیسس چې کوم دی موږ کوم ځای کې کېږي دا موږ په سایټوسول کې کېږي ښه بل د ګلایکالیسس چې کوم دی نو موږ یو دا یو نوم چې کوم دی نو هم لرو EMP پاتوی اوس دا EMP پاتوی ورته چې کوم دی نو ولې دا اصل کې موږ چې کوم دی نو درې ساینټسټو چې دا موږ هغه چې کوم دی نو په دې باندې تحقیق کړی و مطلب دا دی چې دا ګلایکالیسس چې کوم دی هغه موږ دریافت کړو ډسکور کړو نو په دې وجه باندې دې ته چې کوم دی نو موږ EMP پاتوی وایو دا EMP چې کوم دی څه مطلب دا موږ درې ساینټسټ چې دا راغی سر کې دا نومونه راځي نو هغه نه چې کوم دی دا یو یو ټکی راغستی لکه ګوره د E مطلب دی موږ څه امبیډن او د M مطلب دی موږ څه مایروهوپ او بل چې کوم دی موږ P دا نو P مطلب دی موږ څه بارناس دا چې کوم دی نو موږ یو درې ساینټسټ وو چې دوی څه چل کړو دوی په دې ګلایکالیسس باندې تحقیق کړو مطلب دا دی دا چې کوم دی نو ډسکور کړو نو په دې وجه باندې دا درې نومونه دي دې ته چې کوم دی موږ شارټکټ EMP پاتوی چې کوم دی نو هم د ګلایکالیسس ته اخلو ګوره دا ته ځکه کوم چې اکثر په پیپر کې راشي که نه نومونه خو چې کوم دی نو اکثر پکې داسې ټاپک چې هغې ته موږ بل نوم هماغستی شو بل نوم هماغستی شو نو تا ته به اکثر هغه ټاپک برته یاد وي خو چې دویم نوم درته پته نه وي نو ته به کنفیوز وي چې هلکه داسې چې دا خو ما چېرته نه دی ویلی لکه فرض کړه تاسو په ګلایکالیسس باندې چې کوم دی ځان پوه کړه ته په ګلایکالیسس باندې پوه شو چې دا موږ څه څه ښه پول پې پوه شوې او دا پته درته نه وي چې ګلایکالیسس چې کوم دی نو موږ دا نوم ومارو
او سبا درته چې کوم دی نو چا درنه تپوس وکړو چې MP پاتوې څه ته وایي یا درته په پیپر کې رالی نو بیا به ته څه کوې ته به وایې چې دا داسې څیز دی دا خو ما نه دی کتلی نو په دې وجه باندې چې د یو ټاپک دا ښه د بل نوم وي هغې ته غور سره ګوره هغه چې کوم دی نو ځان سره یاد ساته ښه اوس دا ګلایکالسس چې کوم دی نه موږ په څو سټیپو کې کېږي نو ګلایکالسس چې کوم دی نو هم موږ په 2 سټیپو کې کېږي ګوره دا موږ هسه هغه ریاکشن دی خو دا چې کوم دی موږ په 2 سټیپو کې چې کوم دی دا ریاکشن کېږي یا چې کوم دی ته دا فیز هم ویل شي چې په 2 فیزو کې چې کوم دی موږ څه کېږي یو فیز ته چې کوم دی موږ پریپارټیو فیز وایو او بل ته چې کوم دی موږ په آپ فیز وایو صحیح ده دا موږ چې کوم دی نو دوه قسمه فیزونه دي مطلب دا چې دا موږ 2 سټیپ دي په 2 سټیپو کې چې کوم دی موږ هسه ګلایکالسس کېږي نو بس ان شاء الله دا به ورپسې چې کوم دی نو بیا نیکسټ ډسکس کوو نن ټاپک چې کوم دی زموږ صرف تر دې پورې وه چې دا ریسپایریشن چې کوم دی نو موږ څه څیز دی بیا ریسپایریشن ریاکشن باندې ما تاسو پوه کړئ بیا ریسپایریشن چې کوم دی نو موږ 100 قسمه دی نو تاسو ته ما وایي چې 2 قسمه دی انیروبیک او ایروبیک ریسپایریشن او بیا په 100 سټیپو کې کېږي تاسو ته ما وایي چې په 3 سټیپو کې کېږي یو ګلایکالس دی بل کریب سایکل دی بل چې کوم دی الکترون ترانسپورټ چین دی نو لومړی سټیپ پکې موږ ګلایکالسس و بل ګلایکالسس کې چې کوم دی موږ صرف دا خبرې وکړې صرف دا ریاکشن مو چې کوم دی ووایي او موږ چې ګلایکالسس موږ څه ته وایو چې کله موږ څه ګلوکوز مالیکول چې کوم دی ماتېږي او هغې نه چې کوم دی موږ 2 پایروبیک اسید چې کوم دی جوړېږي او په کوم ځای کې کېږي نو سایټوسول کې کېږي سایټوسول چې کوم دی موږ یو سالبل پارټ دی سایټوپلازم او بل د ګلایکالسس چې کوم دی موږ دا یو MP پاتوې نوم هم اخلو او بل د ګلایکالسس چې کوم دی موږ په 2 سټیپو کېږي ان شاء الله ورپسې به چې کوم دی بیا نیکسټ وایو چې دا 2 سټیپ چې کوم دی موږ څنګه دي بس نن ټاپک چې کوم دی نو تر دغې پورې نو امید ساتم چې دا پوینټس به چې کوم دی کلیر شوي په دې باندې به چې کوم دی پوه شوي چې دا موږ سره څه څیزونه دي بیا هم که چېرته څه پوینټس کلیر نه نو په کمنټ سیکشن کې ویلی شئ بلې ویډیو راتلو پورې موږ اجازت راکئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء